بسم الله الرحمن الرحیم د سپریم کورټ فیصله رااله ما پرون تاسو ته عرض کړو چې د سپریم کورټ چې کوم اشاره کې نه یو هغې نه موږ ته دا اندازه لګېده چې په 90 ورځو کې به هغې الیکشن کوي او همغه شان شوله الیکشن به همغه په 90 ورځو کې کوي د 3 او 2 په تناسب سره فیصله رااله اوس په دې باندې د مسلم لیگ نون والا څه سټانس دی یا هغوی څه حکمت عملي دې لپاره اپناوي یا د پی ډي ایم د حکومت چې کوم دی هغه د دې لپاره څه حکمت عملي اپناوي او د الیکشن کمیشن اوس څه موډ دی می بي چې پر روانو ورځو کې به د دې خبرو مونږ ته دا ټول هر څه راښکارم شي خو زه اوس نه تاسو ته دا پریډکشن کوم چې یو خو به دوی ریویو کیږي دې باندې به دوباره دوی ریویو دپاره پیټیشن دایر کوي یو دویم الیکشن دوی کول نه غواړي دریم د پی ډي ایم حکومت به د الیکشن کمیشن سره اوس یو ځای بل داسې څه پلانینګ کوي چې په هغې باندې د ډیلی ټیکټیکس چې کوم دي هغه استعمال کړي څلورم د گورنرانو په سر باندې د آرټیکل 6 والا هغه تلوار چې کوم ما تاسو ته مخکې په خپل ویډیوز کې بیان کړی وه هغه به اوس واپس راښکاره شي او اوس په دې باندې کیدی شي چې څوک نه څوک په دې باندې سپریم کورټ ته لاړ شي یا های کورټ ته لاړ شي او په هغې به پیټیشن دایر کوي ځکه چې هغوی د آئین نه انحراف وکړو او دا څونه ورځې چې ډیلی کړله په دې ډیلی باندې به په الیکشن کمیشن باندې او په گورنر باندې دا مسله راځي د دې سره سره د عمران خان هغه جیل برو تحریک چې دی هغه ختم شو د هغې زه مخکې ناقد وم ما پې تنقید کړی دی ما مخکې ویلو چې د هغې هېڅ څه فایده هم نشته او تاسو ته د هغې اندازه هم شوله چې دا اوس د هغې هېڅ څه فایده رونه وتله چې کومو کسانو کوم ویډیوز راغلي دي په هغې کې زما خپله یو سټوډنټ دی بهر علي نومې دی لحاظ صاحب د هغې هغه ویډیو شیر کړی وه هغه ډېره وایرل شوې ده د ګاډي ته خیجي او هغه واپس راکوشي ما هغه سره پرسنلي رابطه کړې وه خو هغه ویلې چې سر دا زه ختم نه ما ته یې ملګرو ویلې چې یو تصویر دپاره وخیجي وي چې زه راکوشم وي به بیا هغوی ما ته ویل چې اوس به خامخا خیجي نو دغه شان کسان پکې هم رامخکې شو چې هغوی څوک تلل غوښتل او څوک نه تلل غوښتل او وټسپ باندې چې کوم وایسونه دي هغه خلکو شیر کړل د دې څیز مونږ ته څه فایده نه ښکارېده اصل کې دا په ډیموکریټک ځینو کې دا شي خوند کوي ځکه چې دا یو علامتي جیل برو تحریکو د دې صرف یو علامت ورکولو دې صرف یو مزاحمت ورکولو دې باندې صرف په حکومت باندې یو پریشر اچولو دپاره ټیکنیکس خو دې ځای کې خو دا حکومت دې ته تیار ناست و چې کله به دوی راځي او موږ به جیل ته ځو ځکه چې هغوی خو روزانه د هغوی په کورونو باندې چاپې لړه کوي او دوی خو روزانه دغه خبره د عمران ریاض خبره چې یہ تو لوگوں کو ننگا کر رہے ہیں نو دوی خو روزانه دغه خلک هغه ننګا کول کوي نو په دې باندې خو هغوی ته دا فایدې وي خو اوس په دې وخت کې چې کوم مخکې سیناریو را روانه ده چې کوم مخکې حکمت عملي را روانه ده هغه هم دقه ده چې د الیکشن د ډیلی کولو دپاره به اوس څه نه څه قانوني لارې او پیچیدګیانې به کتلې کېږي او کوشش به کېږي چې یاره دا څونه وخته پورې ډیلی کولی شي دا به ډیلی کوي خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان